ذلیله خلک به هم ډېر لیدلي ملګرو، خو دا ځینې ذلیله انسان افسوس کوي چې دا ذلیله زما په خوا کې وې نو ما به د ده د وینې څکلی وې. سیټ کې دا تصویر وګورئ، دا توکدانه نه د ملګرو په بیټک کې چې پرتی او خلک ورته سګرټ ورچوي، دا پلیټ هم نه دی، دا روټۍ ده، دا رزق دی. دې د ذلیله زامنو سګرټ راغستی دی او په دغه روټۍ کې مړه کړي دي او پکې ایښودي دي. دا په نشه کې دومره ډوب شي ملګرو چې دوی نه د رزق هغه احترام هم ختم شي. چیرې دا خو رزق دی، دا روټۍ ده، دا هغه روټۍ ده چې د سرکاري وړو په قطار کې ملګرو ډېر خلک هغه وفات شو. دا هغه رزق دی. خلک حریانه دی، یو ټایم رزق ورته یو د بل ټایم ورته نه او دا د ذلیله زامن په نشه کې دومره ډوب شي په روټۍ کې سګرټ وجني او د رزق بې حرمتي کوي. د دې خلکو د لاسه د هغه خلکو نه الله جل شانه رزق اوچت کړی دی کوم چې په رزق پسې حریانه دي او هغه د رزق محتاج دي او رزق ورته نه میلاویږي، د یو ټایم وي او د بل ټایم نه وي. حضور مبارک صلی الله علیه و آله وسلم وی کور ته راغلی، د روټۍ یو پوټی پروت و، هغه یې راواغست و عایشه رضی الله تعالی عنه ته په سختۍ ویل وی عایشه د کوم څیز چې احترام پکار دی الله جل شانه یو څیز له احترام ورکړی دی نو وی د هغې احترام کوه. دا پوټي د روټۍ دا بې ځایه مه غورځوه، دا راوچتوه او وی دا رزق چې یو پیر الله جل شانه د انسان نه اوچت کي نو وی بیا ورله نه ورکوي. د دې خلکو د لاسه زموږ نه الله جل شانه رزق اوچت کړی دی، خلک په رزق پسې حریانه دی. خو د دې خلکو په اعمالو کې موږ هم کړیږو. وایي که نه وایي په وچو کې لامده سوځي. دا هغه بې ضمیر او بې غیرته خلک دی چې په رزق پسې دوی خندا کوي او نن غریب سړی د دوو ټیمو په رزق پسې حریانه دی، د دوی په ګناه کې موږ هم کړیږو. دا چې چا هم دا کار کړی الله دې تباه او برباد کړي. اول دې ورته الله جل شانه هدایت نصیب کړي او که هدایت یې په نصیب کې نه نو الله جل شانه دې همدغه شانتې ذلیله کړي څنګه چې په دې رزق پسې خندا کړې ده. او انشاءالله العزیز چا چې هم په رزق پسې خندا کړې ده نو الله جل شانه ذلیل او رسوا کړی دی. ما نوی درمانی په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ او زما په دعاګانو کې هر وخت چېرته مې الله مخاد آباد او خوشحاله ساته. اخر کې واس پاکستان زنده باد، مسلمان زنده باد، تل دې وي آباد دې وي زموږ وطن پاکستان دې وي مسلمان دې وي. الله